دی چې ما ته قرض راکړي، قرض په اخلاص، فیضاعفه له اضعافا کثیره. الله وی زه به یې وله ډبل په ډبل ورکم، یو په لسه، یو په اووه سوه. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بې حساب اجر به ورکوم. څوک دی؟ دا آیت چې کله نازل شو د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې خلک په درې ډلو باندې تقسیم شو. یوه ډله د یهودیانو وه، کافران. هغوی دا خبره مشهوره کړه چې الله غریب شوی، موږ مالداره یو او الله زموږ نه قرض غواړي. الله جل شانه د دې خلکو په باره کې د قرآن آیت نازل کړ: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله وی ما د هغه خلکو خبره واورېده چې دوی دا وویله چې الله غریب شوی او موږ مالدار یو. سنكتب ما قالوا، الله وی د دوی خبره موږ ولیکله، د دې جزا او سزا به دوی ته میلاو شي. دویمه ډله په هغه زمانه کې دا وه چې هغه منافقان وو، هغوی بخل شروع کړ، خپل لاسونه یې د انفاق فی سبیل الله نه بند کړه. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لاسونه یې بند کړه. د هغوی په باره کې م الله د قرآن کریم آیت راولېږه: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. الله وی بخیلان دي دا ګمان نه کوي چې دا بخل دا زمونږ دپاره غوره دی، بل هو شر لهم. الله وی دا بخل د دوی دپاره ډېر بد دی. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. الله وی دا مال چې دوی پکې بخل وکړه، د قیامت په ورځ به یې وله په غاړه کې مار واچوم او د دوی د غاړې هار به جوړ شي. درېیمه ډله د دې آیت په اورېدو د صحابه کرامو، چې صحابه کرامو کله د آیت واورېده هغوی په کوم انداز کې عمل وکړه. یو صحابي دی ابو الدحداح رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی: ای د الله پیغمبره، زما مور او پلار دې په تا قربان وي، الله جل شانه موږ نه قرض غواړي، سره د دې نه چې الله د قرض محتاجه نه دی، الله د قرض ضرورتمند نه دی. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي: آو، د دې په بدله کې تاسو له الله جنت درکوي. تاسو نه قرض غواړي، د دې په بدله کې الله تاسو له جنت درکوي. دا صحابي نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي: لاس را اوږد کړه د الله پیغمبر. نبی علیه السلام لاس ور اوږد کړ او دې صحابي د نبی علیه السلام لاس په لاس کې ونیو، یعنې یو مضبوطه وعده او اقرار یې وکړ. ورته وایي: د الله پیغمبره، زما دوه باغونه دي د کجورو، د دې نه سوا زما په ملکیت کې هېڅ نشته. دا دواړه باغونه زه الله جل شانه ته په قرض کې ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي: نه، دا یو باغ د خپلو بچو د نفقې دپاره د ځان سره وساته. دا یو باغ د الله جل شانه له په قرض کې ورکه. دا صحابي ورته وایي: د الله پیغمبره، په دې دواړو باغونو کې زما دا یو باغ ډېر مزېدار دی، په دې کې 600 ونې د کجورو ولاړې دي. دا باغ ما الله جل شانه ته په قرض کې ورکړ. په دې باغ کې د ده ښځه او بچي اوسېده. دا صحابي د نبی علیه السلام د خوا نه لاړ، دې خپل باغ ته ننوت. نبی علیه الصلاة والسلام نه لاړ، باغ ته لاړه او خپلې ښځې ته وایي، د ښځې نامه یې وه ام الدحداح رضی الله عنها. ورته وایي: ما خو یو سودا وکړه، ما دا باغ الله ته په قرض کې ورکړ. او ورته وایي: بهترینه سودا دې وکړه،
الله دې په دې سودا کې تا ته خیر او برکات واچي. بیا ورته وایي د دې باغ نه وځئ، دا باغ زمونږ نه دی، دا ما الله ته په قرض کې ورکړی. ښځه او بچي راوویسته، د هغوی په لاس کې کجورې وي، هغه کجورې م ترې واخیستې باغ کې وغورځولې. بعضې روایاتو کې راځي خوله کې کجوره وه د زوی، هغه د خولې نه کلاو کړه، وویستله او باغ کې ګزاره کړه، خالي لاسونه د باغ نه راووت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه کرامو سره ناست دي، یو درې کلمات یې ویلي، یو درې جملې یې ویلي، ناشنا جملې دي. کم من عزق رداح ودار فیاح لأبي الدحداح. نبی علیه الصلاة والسلام ته په طور د معجزې دا خبره ښکاره شوه، کم من عزق رداح، وا څومره ډکې کجورې د ونې دي، د کجورو څومره ډکې ونې دي د کجورو. ودار فیاح، څومره پراخه مکانونه دي. لأبي الدحداح، د دغه صحابي دپاره چې نامه یې د ابو الدحداح. نبی علیه الصلاة والسلام دا درې جملې د دې صحابي په باره کې د صحابه کرامو په وړاندې ویلي، ولې د نبي علیه السلام خبره رښتیا وه چې د دې په بدله کې به الله تعالی جنت درکوي. هغه باغ وقف کړ، هغه د باغ کجورې د الله ته په قرض کې ورکړې. هغه خپل ښځې او بچي د باغ نه خالي لاسونه راوویستل. الله جل شانه د پیغمبر په ژبه هغه سره وعده کړې وه چې د دې په بدله کې به تا ته جنت میلاوي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه د جنت منظر په خپلو سترګو مبارکو باندې ولیده. کم من عزق رداح، څومره د کجورو ډکې ونې دي. ودار فلاح، څومره پراخه مکانونه دي په جنت کې. لأبي الدحداح، زما ګرانو عزتمندو مسلمانانو د الله او د رسول وعدې دا سچې او رښتونې دي. ګوره دې کې شک شبه نشته. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله وی ما د مسلمانانو نه د هغوی جان او مال اخیستی د دې په بدله کې چې زه به دوی له جنت ورکوم. مسلمان بدن زما او ستا نه دی، مسلمان مال زما او ستا نه دی. ما ورته الله سره یو سودا کړې ده، هغه سودا دا ده زما او ستا جان، زما او ستا مال په الله خرڅ شوی دی. ما ورته خرڅونکی و، الله اخیستونکی دی. مبیعه څه شی ده؟ جان و مال بدله و ثمن یې څه شی دی؟ جنت. علما وی با داخلیږي په ثمنو باندې. اشتریت الفرس بدرهم. مسلمان الله سره سودا کړې ده، زما او ستا جان او مال د جهاد په موقع کې به ځان قربانوي، مال به قربانوي. او دا یو داسې تجارت او سودا ده چې د دې په وجه ما او تا ته الله د جهنم نه نجات راکوي. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. ما او تا ته د جهنم نه د نجات تجارت، د جنت د ګډې تجارت الله جل شانه ښودلی. نو مسلمانانو زما او ستا د مال په بدله کې به ما او تا ته الله پاک جنت راکوي. ستاسو دینی مدرسه ده، الحمدلله دا قاریان دا حافظان تاسو ګورئ، د دې مدارسو خدمات هم تاسو ګورئ. دا مدرسه زمونږ او ستاسو د عوامو په دې تعاون او مدد سره چلي. د حکومت د طرف نه زمونږ مدارسو ته پن نه میلاویږي. دا د دې غریبو عوامو د دې فقیرو خلکو چاندې دي چې زمونږ مدارس کې الحمدلله تر و تازه او داسې ګلان راټوکوي چې هغې نه حافظان، هغې نه ناظر اخوان،
هغې نه علما جوړېږي، مفتیان جوړېږي. دا زما او ستا اخلاص دی. نن هغه د صحابو د زمانې د هغه صحابو نمونه په نن زمانه کې ما او تاله پکار دي چې را ژوندی کړو. کعب الدحداح رضی الله عنه ثابت باغ د کجورو چې 600 ونې پکې د کجورو ولاړې دي، په هغې کې ښځې او بچې اوسېده. که دغه باغ الله ته په قرض کې ورکوي او د هغې په بدله کې الله هغه ته جنت ورکوي، دا وعده یې ما او تا سره هم ده. ما او تا سره هم د الله د طرف نه او د الله د پیغمبر په ژبه دقه وعده ده چې مال ورکه د الله په نوم، الله جل شانه به تعالی د دې په بدله کې جنت درکوي. انفاق فی سبیل الله وکړه، د دې په بدله کې به ستا مغفرت کېږي، ستا بخښنه به کېږي. الله جل شانه وایي ای د آدم بچیا دا مال دې ما سره خزانه که، زما داسې خزانه ده چې نه پې اور لګي، نه دې غل غلا کولی شي او نه په سمندر لاهو کېږي. سیلابونو ډېرې آبادۍ تباه کړې. دا الله داسې خزانه ده چې نه پې اور لګي، نه دې غل غلا کولی شي، نه په اوبو لاهو کېږي. او الله وایي په داسې ورځ به یې دله درکړم چې ته به ډېر محتاج یې. زه ستاسو د دې قوم نه د دې مدرسې دپاره یو مطالبه کوم. تاسو دې حاضره مجمع کې کوم یو مسلمان دی چې هغه نن ودرېږي